أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. د سورة کهف یو اویم نمبر آیت ته او پنځلسمه سپاره ده. د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام واقعات تر دې ځای پورې ورسېدا چې موسی علیه السلام ته ویل زه تا نه علم حاصلول غواړم. هغه ته شرطونه ولګول چې ته ما سره شاګرد کیږي خو ما نه به پوښتنه نه کې د هر کار مبارک تر څو پورې چې زه تا ته دا کار حقیقت کار نه کوم ته ما نه پوښتنه مکوه. موسی علیه السلام سره ومن الله چې زه به صبر کوم او زه به تا نه پوښتنه نه کوم په یو شي کې ستانه فرمانی به نه کوم. اوس د دې ځنا شروع کیږي سفر کوي کشته ته ورسیږي موسی علیه السلام او خضر علیه السلام دواړه کشته کې چې کې ناستله د کشته والا خلق چې وو ځنې روایتو کې راځي دا لسورونه دا 15 ورونه به دا کشته چلوله مزدوري به پکوله دا 15 ورونه چې هغه په خپل باندې شلو هغه کور کې ناستو. نو کشته چې د سمندر د اوبو مسته ورسېدله خضر علیه السلام د کشته نه تخته ماته کړله. نو په دې وخت کې چې د موسی علیه السلام ډېر قهرجن شو په غوسه شو ورته ویل چې د ناشنا غوندې کار دی وکړلو دا خلک چې دي خلکو د خضر علیه السلام پیژندلو چې دا ډېر نیک سړی دی په همدې خسړیتوب په وجه باندې دوی ته کرایه ته نه وانه غستله دنه کشته کې هم د شیر وړلو پیسې ته نه غستلې. موسی علیه السلام په همدې ځکه بقار شروع وته ویل چې ګوره د سمندر په منځ کې د کشته د خراب کړه ماته د کړله ا تخته د نه راوستله خو کدا او بو وسراش او بل د خلکو خطا سره ظلم نه کړی د خلکو هم د سي مفتوی وړلې پیسې د نوانه غستلې بغیر د کرایه نه په دغه کشته کې کېنولې ولې دا کار وکړ. په دې وخت کې خضر علیه السلام ورته ویل چې ګوره تا ته ما نه ویلي چې ما نه پوښتنه نه کې چې ما سکار کولو او ما سره ګوره ته صبر نشي کولای. موسی علیه السلام ورته وی چې خزدا ځلې خو زما عذر دی او ما سره ته سختی په دې باندې مکه ما نه خپل وعده یې رشوي و چې تا ته مې ویلو چې زبستانه فرمانی نه کوم او چې تاسو کول زبدنه پوښتنه کوم ما نه هغه کار یې شوی دی. بس بیا روان شول تر دې پورې د آیتونو ترجمه تاسو لګو سو ګورئ. بیا یو بل واقع مخې ترازی به بل واقع درې واقعګانې او ته مخې ترازی فرمای فانطلقا روان شول موسی علیه السلام او خضر علیه السلام دواړه حتی تر دې پوری اذا رکبا کله چې سوار شول دواړه فی السفینه په کشته کې خرقها مسری کړه دا کشته خضر علیه السلام. قال موسی علیہ السلام ورته ویلي اخرقتها آیات سورې کړه دا کشته لتغرق د پاره چې غرق شي اهلها سوار د کشته امدا کار د کولو چې تاسو مطلب دا دی چې دا کشته کې څوک سوار دي دا ټول په دې سین باندې لاو کې او غرق کې او بو کې ولې دا کار وکړه. لقد جئت خامخا پتاقی سره تر ته وکړلو شیئا یو کارته امرن ناکار کارته خکار دیونه خدا چې دا کار دی وکړه. هغه خلکو منګه بغیر د کرایه نه کشته کې کېنولو او تا وته کشته ماته کړل هغه غریبانان بس کې دا خدای د مزدوري یو اسباب دي دا چلی او مزدوري پکې. قال خضر علیہ السلام ته ویلي الم اقل ايمان ویلي انك بشکت چې لن تستطيع هیڅ کلا طاقت نشلرلې معیا زما سره صبرن د صبر کولو تا ته ما ویلو. قال موسی علیہ السلام ته عذر وړاندې کوي. موسی علیہ السلام ویلي لا تؤاخذني من سما اي خضر علیہ السلام بما په هغه کار باندې نسیتو چې ما هیر کړلو
ولا ترهقني او پما باندې ما اچوا من امري د یو کار زمانہ عسرا سختی یعنی ما سره سختی په دې کار کې مکه وس ما خپل وعده ایره شوی و ما سره سختی مکه په کار کې فانطلقا وس روانيږي خبري اترې خو وشولې لار کې وس روان دي ماشومان ناشته لوبي کوي یو ماشوم دې چې ډیر زیرک او چالاک ماشوم دې خسته ماشوم هم دې ناشته دا پکې خضر علیه السلام ورغه دا ماشوم اونولو سره په پلاس باندې راتاو کو سره تنغوس کو مړ کو سره یو ځکه واچو تنه بل ځکه واچو نو په دې موسی علیه السلام انتهایی غصه شول ډیر زیات موسی علیه السلام او ته ویل چې دا ولي تا یو پاک معصوم ماشوم چې هغه اس ګناه نه کړی به ګناه دي او نه بل څوک قتل کړی دی چې داغه په بدل کې دا قتل شي دا شو ماشوم تا قتل کو دا د کار ولې وکړو ډیر خراب کار دی او بد کار دی او دا خودل ته سره یې غنیخ شو دا دغه ته وی خضر علیه السلام ګوره هغه یو ځل دی هغه وکړل ما د ته ویل چې تما سره صبر نشي کولای به تا عذر وړاندې کو چې په بازي کارونو کې ما باندې سختی مکوا او زمانه یې رسول هغه خپل وعده نو اوس ته به ما سره په دې خبره کې ته مقابل کې ودرې دي او ته ماته وی چې پښتنه کې دا دی ولې قتل کو دا ماشوم ته ما ویل نو چې ته ما سره صبر نشي کولای مرزه ما سره دا موسی علیه السلام ته وی چې بس دا زره مې معاف کا کما دا کار به دریم زل سره وکړو تاسو کار وکړو ما د پښتنه وکړه فلا تصاحبني به ما ملګری کوه ما زه تاسو سره زمم نه او ته ما ځان سره به م پرېدا بس اخري فیصله وسره دا وکړل دا اوس په لار باندې روان دي وای فانطلقا روان شلو دواړه خضر علیہ السلام او موسی علیہ السلام دواړه حتا تر دې پوری اذا لقیا کله چې مخامخ شلو غلامن دیو هلک سره فقتله نو خضر علیہ السلام دغه ماشوم قتل کړو قال موسی علیہ السلام او ته ویلی اقتلت نفسا ایت اوجل یو نفس زکیه پاک نفس ماشوم دی اوجلو بغیر نفس بيد بدلی د بل نفس لا بغیر د بدلی د بل نفس لا معنا دا چې هغه جرم نو کړی بل څوک قتل کړي نو چې تا هغه په بدل کې دا قتل کولو دا کار دی ولي وکړو لقد جئت خامخ ترتغو کو شيئا په یو کار نکرن ناکار او بد کار باندې یا ناشنا کار باندې دا وکړو قال خضر علیہ السلام تویلی الم اقل ايمانو ویلی لکتا انك بشکتچی لن تستطيع حس کل صبر طاقت نشلر له معي زما سره صبرن د صبر کولو دیږي کی ګور موسی علیہ السلام په غول ځل باندې چې خضر علیہ السلام ته ویل چې دا کار دی ولې وکړو هغه نو دیم ځل چې ماشوم قتل کو موسی علیہ السلام متډیر په زور نه باندې ویل چې ما پاک ماشوم دا دی ولې قتل کړلو اوس دا چې دی خضر علیہ السلام هم تاکیدات راوړي ګور الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبر دا مت په زور نه باندې چې ګور ته مانو ویلي چې بس ما سره مرزه ما سره طاقت نشلرلې د صبر نو اوس موسی علیہ السلام ته قال موسی علیہ السلام ته ویلي ان سالتک عن شيء كما پختنه وکړستانه عن شيء دیوشي بارکی بعدها پس د دینا ارست د دینا فلا تصاحبني نو ما ملګری کوا د ځان سره قد بلغت پتاقی سره بلغت ورسیدی ته من لدنی زماده طرفنا عذرا په عذر باندې یعنی زماده عذر ته او من ځان سره ما ته عذر وړاندې کو چې بس ما نه یې رسول الله کار دا ځل مې وکړو بس به میزان سره ما پرېدا نو اوس روان شو لاره کې ګوري یو کلی ته ورسېدل دا کله روایتو کې راځي د ایلا کله د دې د خلک ډیر زیات بخیلان خلکو بخیل دی دوړ ورل ستړي شو سفر هم کړو هغه کلی خلکو ته ویل چې موږ دوه مسافر یو موږ ته ضیافت ملمستي او کوم ته سوال نه کول وته چې موږ ته ملمستي راکا ملمستي هغه خلکو چې دنه انکار وکړو کلی خلک ډیر بخیلانو او ته و چې هر ملما برازي موږ بداغي پالنه کوو وسته بغریبانو رسخت کړل پامله سی ولګه هغه باندې خو چې د سې د کلی او زه تر اورسېدل وی کتل ډیر غاړ دیوال دی خدا
کوک دی را غورځيږي او سیسوک دلته راځي زر په چالاکۍ سره منډي وخی تیریږي چې دا دیوال له غورځيږي خضر علیه السلام دا دیوال په دلاسونو ټکول ولو د سترګو په رب سره جوړ کړ چې جوړ کړلو موسی علیه السلام ته به پکار شو او ته وی چې ګوره خضر علیه السلام د خلکو مونږ ته من مستیرا نکړه دا دیوال چې تا جوړول خو مخکې به سره خبره کړو چې دومره روپۍ راکړي دا دیوال ته جوړو ما د غم نه بخلاص پیسې دې ته وانه غستلې خو په کار دا چې پیسې ته ناغستې وي من مستی خو زمونږ اسم مونږ کړله نو په دې باندې چې د خضر علیه السلام متأخري فیصله وکړه چې هاذا فراق بیني و بینک دا زما استاد جدای زی شلو نور به تما سره نه ځکه تا په خپل دا فیصله وکړه چې به مې نه پښتنه وکړه به ما ملګری کوه ما نو تا فیصله دې وکړه وعده دې وکړه نو زه تا ځان سره اوس ملګری کوم نه خدای درې کارونه چې ما وکړه دې په حقیقت باندې به زه تا پوي کما او نور دې ځان سره نه ملګری کوم به وته د غدري کارونه وي اوس چې دې همدغه مسله ذکر کوي فرمای فانطلقا روان شو دواړه حتی تر دې پوری اذا اتایا کله چراغ الاهل قريه اهل د دې کلی ته د کلی ته راورسید نستا طعاما دی اوغختلا ملمستی خوراک اوغختلو اهلها د خلقو د کلی د خلقونه اهلها د کلی د خلقونه ملمستی اوغختلا فابو انکار وکړلو د خلقو ان یزیفوهما چې ملمستی ورکی دی دواړو ته فوجد نو امندلو دی خضر علیہ السلام او موسی علیہ السلام جدارا یو دیوال یریدو چې نزدیو ان ينقض فاقامها چرا اغرزیږي ان ينقض چرا اغرزیږي فاقامه نو جوړ کړلو وی درولو دغه دیوال خضر علیہ السلام د سترګو پر افسره قال موسی علیہ السلام ورته ویل چې لو شئت کتا غخته کستا خو خویل لتخذت عليه اجر لتخذت نو اغسته بدوی علیه پدی جوړولو د دیوال باندې اجرن مزدوری بدی اغسته وا بیت نه پختنه وکړه قال خضر علیہ السلام ته ویل چې هاذا فراق دا جدائی دا بینی په مابین زما کی و بینک او په مابین دستا کی زما استا جدائی دل ترازی سنبئک زرد چې خبر بکم زتا بتاویلی په حقیقت ما د اغه کارونو لم تستطع چې طاقت ونشلو دستا علیه په اغه باندې صبرن د صبر کولو چې تا په اغه باندې صبر ونکړلو او دغه درې کارونو چې د حقیقت بزتا ته بیان کما نو به ته حقیقت بیانای چې دا کشته می جماعت کړه د کوم وجه ما ته کړه ان شاء الله سبا که ژوند سبب د خیر غدري حکمتونه په آیتونو کې راکو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې نبی رسول الله بچا ته دعا کوله بل چاته په شابه غایب بچو نو اول به خپل ځان ته دعا وکړه به هغه ته دعا کوله د قشان ته ویل چې دا دعا وکړه چې الله پاکه ته په موږ باندې رحم وکا او موسی علیه السلام په حال باندې افسوس دی چې د صبر ونکو کده صبر کړی وي د خضر علیه السلام سره دی ډیر ناشنا کارونه بل دي معلومات په موږ ته حاصل شوی نو قران کریم صرف د غدري کارونه چې دی د خضر علیه السلام او د موسی علیه السلام د غدري کارونه ذکر کوي چې کشته ماته کړه ماشوم اوجلو دیوال جوړ کړی دي کې څه مقصد دا ذکر کوي موسی علیه السلام وي صبر کړی وي په دې باندې نو دی ډیر ناشنا کارونه خو لیدل وي او هغه قران کریم ټول به ذکر کړی وي ان شاء الله سبحانه و تعالی غدري کارونو حکمت به سبحانك اللهم وبحمدك